अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद फ़अक़बल बअदुहुम अला बअज़ यतसाअलून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ज़मा इज़्ज़तमंदो मां तासु पे वड़ाندې د قرآن मजीद یو آیت تلاوت کو دا تاسو ټولو ته دا پته ده چې مونږه د دنیا ته همیشه دپاره نو راغلی داسې یو ورځ را روانه ده چې مونږ به مرو او یو نه ختمېدونکی ژوند به مونږ ته میلاویږي چې هغې ته آخرت ویلی شي. اکثر مونږ دا ژوند دومره اهم وګڼو د دنیا والا چې مونږ هغه آخرت ژوند بالکل هیر کو. الله تعالی دې ژوند ته چې کوم کې اوس مونږ اوسیږو کوم دنیا کې مونږ اوسیږو دې ته الله تعالی لعبون ویلی شي. لعب ورته ویلی دي. لعب ویلی شي کھیل تماشې ته لوبو ته. تاسو کو خیال کړی وي نو ماشومان چې کله لوبې کوي نو هغوی ته احساس نه وي د زندګۍ هومورک ته هیر وي د مدرسه ته هیر وي سکول ته هیر وي هر یو څیز ته هیر وي هغه وایي بس عمده زندګي ده او هغه له ډېر زیات خوند ورکوي او ظاهره خبره ده مزه هم پکې وي. خو اصلي ژوند د هغه ماشوم د هغه لوبو نه پس شروع کېږي. ابه مدرسې ته ځي ابه سکول ته ځي ابه هومورک کوي. اصل زندگی دغه ده. نو دغه شان الله تعالی مونږ دا پوهی چې دا دنیا کې چې کوم مونږ اخته شو دام لعب دی مونږ پکې اخته و لګیو پکې خو هغه اصلي زندگی هغه مونږ نه هیره ده چې مونږ سترګې ایښې کړو او هغې لا محنت وکړو او خواري وکړو. خو اکثر مونږ هغه ژوند هیر کړو. دا دې خبره یاد دې وي چې کله مونږ آخرت په ذهن کې وي نو زمونږ په زندګۍ باندې ډېر زیات جور اثرات پرېږدي چې زمونږ په ذهن کې آخرت وي زمونږ ټول زندگی بدلیدی شي. تاسو ته د دې یو مثال در کوم او دا هم یاد ساتئ چې کله تاسو په ذهن کې آخرت وي نو تاسو ته به د دنیا دا زندگی ډېره معمولی او ډېره وړه ښکاري. دې کې چې کوم مسایل دي دا تاسو ته به ډېر زیات واړه ښکاري. اصل مسله به چونکې د آخرت په ستا په ذهن کې وي نو ابر ته غټه مسله ښکاري. مثال په توګه یو سړی دی او دفتر ته روان دی او هغه ته خپلې جورابې نه میلاویږي. هر څیز مطلب ځان یې برابر کړی دی ځان یې تیار کړی دی خو هغه ته جورابې نه میلاویږي. تاسو کو خیال کړي وي نو دغه ټایم کې سړی ډېر زیات پریشان وي ځکه چې وي دفتر ته به ځم او ناوخته شو او دی کله یو دراز ګوري کله بل ځای ګوري او بد ردې وایي ځکه چې جورابې نه میلاویږي. یو جورابې چې ته روکه شوي وي نو ټوله د دنیا مسلې دغه ټایم کې دته هېڅ نه ښکاري. د ټولو نه غټه مسله دغلته دغه ده چې د جورابې نه میلاویږي. ډېر زیات پریشانه وي. خو که دې سړي ته پته ولګېده چې بار طوفان راغلی دی یا سیلاب راغلی دی ټول کلی یې یوړه ټوله محله یې یوړله صرف د ده کور پاتې دی او دته کو کله پته ولګي نو تاسو ته پته شته د ذهن به بدل شي. ظاهره خبره دی به وایي چې ښه دا جورابې او دا وړې وړې مسایل او د دفتر مسایل او د لین دین او دا یو شي بل شي دا ټول به دته بېماني ښکار شي. دی به دا وایي چې هلکه زه خو په ډېر په مسلو وړو وړو مسلو کې ختمه بار خو طوفان را روان دی سیلاب را روان دی ټول کورونه یوړل زما د کور نمبر دی غر کېږم تباه کېږم بربادېږم. نو چې دا تصور د په ذهن کې وي نو دا نورې د دنیا دا مسلې ورته وړی ښکاره شوي. بلکې دا په کوم مسلو کې ختم د جرابو پسې زه ټینشن مې اخیستی او د بوس نه یېرېدم دومره ټینشن مې اخیستو. اصل مسله خو دا ده اصل مسله خو د آخرت مسله ده. نو دغه شان چې کله د ده په ذهن کې آخرت وي چې داسې یو ورځ را روانه ده چې موږ نه به تپوس کېږي د زرې زرې تپوس پرانه کېږي. نو ما ته بر دنیا دا مسایل چې دا اوس مونږ په دنیا په مسایلو کې دومره ورنښتي وو چې هغه غټه مسله چې مونږ ته را روانه ده نو د هغې باره کې زه پریشانه کېږم نو ځکه چې په دې کې دومره اخته یم چې هغه رانه هېره شوې ده. حکومت ته د هغې د حقیقت پته ولګېده. یاد دې وي چې مسلمانانو ته په عقیدتاً او ایمان خدا دی چې آخرت راتلونکي دی او مونږ نه به تپوسونه کېږي. دا ایمان خو د ټولو دی زه په دې شک نه کوم خو زمونږ عمل داسې جوړ شوی دی چې زمونږ عمل ګواهي نه ورکوي. داسې ښکاري چې زمونږ په آخرت باندې ایمان نشته. روزانه زمونږ په معاشره کې قتلونه وشي لکه ته وایې چې چرګه چا حلاله کړله ټینشن نشته بالکل احساس ورته نه کېږي. په دښمنو باندې څومره مرګونه وشي څومره چې کوم دی نو زمونږ د یو بل رسوایي کوو او انسان مونږ ذلیله کوو قتل یې کوو دومره قتل پورې وکړو مونږ او مونږ بیا هم له د شپې خوب راځي. دا څومره د حیرانتیا خبره ده. زه دا حیران یم چې کوم کس سړی قتل کي د له د شپې خوب څنګه ورځي دی د شپې وده کېږي څنګه د د آخرت باندې ایمان نشته دی د آخرت نه نه یېرېږي دی چې ظلم کوي نو د آخرت نه دی یاد. نو دغه عمل دا ثابتوي چې زمونږ په آخرت باندې ایمان یاد دی وي چې مسلمان چې کله آخرت په ذهن کې وي دی به دا کارونه نه کوي ځکه دی وایي چې زه به قتل نه کوم تپوس پرانه کېږي غلا نه کوم تپوس پرانه کېږي بېایماني نه کوم تپوس پرانه کېږي.
کرپشن نه کوم تپوس پرانه کیږي، ظلم نه کوم تپوس رانه کیږي، دا د ذهن کې وي نو دی به بیا ټیک ټاک شي، دا زندگی به هم خوشي او هغه زندگی به هم خوشي. چې کله دا تصور دا خیال ستاسو په ذهن کې وي د آخرت نو دا دنیا هم ښکلي شي او هغه دنیا هم ښکلي شي. ته چې کله دلته رزق حلال ګټې، د مور پلار د حقونو خیال ساتې، رزق ګټې، لین دین کې او صحیح کې کې دروغ نه وي، ملاوټ نه کې، نو دا دنیا هم جوړه او هغه دنیا هم جوړه. دوه دنیا دي، ایک تیر سے دو شکار چې په اردو کې ورته وي. چې کوم آیات ما لوستل ستاسو په وړاندې په دې کې الله تعالی د قیامت منظر ښیي. داسې خیال تاسو کې چې فرض کا مونږه قیامت ولیدو، قیامت راغې او بیا څه خلک جنت ته لاړل، څه خلک دوزخ ته لاړل. جنت ته چې کوم خلک لاړل هغوی په خپل منځ کې باسونه کوي او ظاهر خبره ده کله کله چې کله خلک یو نوی ځای ته لاړ شي هلته خلک خبرې اترې کوي، په خپل منځ کې ګپې شپې لګوي، یو بل ته تپوسونه کوي. نو الله تعالی دا منظر مونږ ته ښیي. الله تعالی فرمایي چې دغه جنتیان څه وایي؟ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، او دی په خپل منځ کې یو بل نه تپوسونه کوي، څنګه چل دی لکه دغه حساب کتاب خو ډېر سخت و، هغه پلانکې دغه له ورغلی را میوې له ورغلی او که نه ورغلی پلانکې شربت تې اوس کو که ونس که، دا خپلو کې دوی ګپې شپې لګوي، د دنیا متعلق هم خبرې کوي. دنیا کې چې کوم مسایل وي ته په هغې کې هم دوی خبرې کوي او دوی دا وایي چې قالو انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، یاره په کورنۍ کې ډېرې ناچاقې وې، ډېر زیاتې مسایلو په دنیا کې او ډېر زیات تنګ ته راغلو. بیا داسې فمن الله علینا، الله تعالی په موږ باندې احسان وکړو، الله تعالی موږ د دغه مصیبتونو نه وویستلو او دلته راوستلو. دلته نه تکلیف شته نه غم شته، دلته هېڅ هم نشته، دلته صرف خوشحالي ده. دلته راوستلو، الله تعالی ډېر زیات کرم دی. دلته چې کله دوی راشي بیا نو دوی په خپلو کې باسونه کوي. اوس دې کې یو کس دی او هغه کس یو ملګری دی، د هغې متعلق د تپوس کېږي دلته خو زما یو ملګری مو الله تعالی دا تصویر دلته مونږ ته پیش کړی دی. دی وایي قال قائل منهم اني كان لي قرين، دی وایي چې خلکو ته تپوس کوي چې زما یو قرین یو دوست و. اوس په عربی ژبه کې دوست ته صدیق هم ویلی شي، رفیق هم ورته ویلی شي، خلیل هم ورته ویلی شي، خو دلته الله تعالی قرین لفظ راوړی دی. د دې حکمت هم شته. قرین یې ذکر راوړی دی چې هغه ملګری چې تا سره بالکل پړی په پړی تړلی شوي وي، بالکل تا سره یو ځای وي چې ته چېرته ځې هم د سره دي چې ته څه کوې غم کوي، 24 ګنټې تا سره یو ځای وي. په عربی ژبه کې دا اوتلي د قرن نه. قرن به دې ته وایي چې کله به دوه اوښان په یو پړي باندې وتړل، یو پړی دی او دواړه اوښان به یې پرې وتړل، نو چې کله یو اوښ راته ښکاري نو هغه بل به ملته ښکارېده، نو هغه بل به ګارنټي وه چې هغه به هم دغلته چېرته خوا کې ګرځي. نو دغه رنګ مونږ چې کله دوه ډېر زیات جوخ ملګري وي، یو ځای ملګري وي، نو چې یو ملګری لکه فلانکې څه شو هلکه وي هغه فلانکې چې چېرته دی هغه بل به ملته وي، ځکه چې ډېر زیات یو ځای ګرځي او ملګری دی، نو دې ته په عربی ژبه کې قرین ویلی شي، یو ځای. نو دې تپوس کوي چې لکه تاسو خپلو کې خبرې کوئ، خو زما یو ملګری و چې په دنیا کې 24 ګنټې به ما سره و، هغه دې کې نه ښکاري. څه شو؟ تپوس کوي چې ان کان لي قرین، زما یو ملګری و یاره دلته ما سره په دنیا کې به زه چېرته هم تلم ما سره به ته، خو زه چې اوس دلته راغلی ما نو دلته هغه نشته. نو هغه څه شو؟ نو دې مخکې خبره کوي یقولو انک لمن المصدقین، چې ماته به دا خبرې کولې اکثر به چې ته په آخرت باندې ایمان ساتې. اکثر زموږ ملګري وي که نه چې ته سمه خبره کوې، هلکه شراب مسکه، هلکه سګرټ مسکه، هلکه غلط کار مه کوه، او مړه وي صرف ته مسلمان راغلی او موږ مسلمانان دا ته نه ښکارو، هر ټایم بس اسلام دا وي او اسلام دا وي. زموږ ملګري اکثر داسې وایي چې لکه کله ته چاته نصیحت کوي هر ټایم بس دی دین خبرې کوي، هر ټایم دی ایماندارۍ خبرې کوي، بس که موږ هم مسلمانانو دا خبرې دی کوي. نو ده به وي دا او دا خبرې به هغه کولې، هغه ملګري به خپل قرین متعلق به وي دا خبرې به یې ده کولې او هغه به دا وي اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، او چې کله به مونږ ډوکې شو، دا غوښې به ختمې شي او خورو کې به خورې شو، نو مونږ به راپاسېدلي کېږو، مونږ نه به تپوس سوال جواب کېږي، ته رښتیا دا خبرې منې؟ دا هسې خبرې دي. زمونږ په معاشره کې زمونږ تاسو ته مه ووایي که نه، زمونږ عمل داسې ثابتوي چې مونږ به ګورئ آخرت نشته، داسې ښکاري زمونږ عمل دا ثابتوي. ایمان هم خو دی چې راپاسېږو به، خو عمل هم داسې دی چې عمل نه داسې لګي چې د خلکو په آخرت باندې ایمان نشته. نو دی دا خبرې کوي او مخکې دی دا وایي قال هل انتم مطلعون، تاسو ته پته شته هغوی نه تپوس کړي، تاسو ما ته ویلې شئ زما هغه ملګری څه شو، زما هغه قرین څه شو، په دنیا کې به راسره ډېر زیات ما سره میل جول به و، هغه دلته نه ښکاري څه شو. نو موږ ته د جنت متعلق معلومه ده چې په جنت کې ته څه غواړې هغه به کېږي، په جنت کې ته څه غواړې هغه به کېږي. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم،
ستاسو نفسونه چې څه غواړي هغه به تاسو ته راضي به درله الله تعالی وایي. نو چونکې دې خپل ملګري لیدل غواړي نو الله تعالی ورته یو کړکۍ کولو کی د جهنم او هغه کړکۍ کې دې داسې وګوري او خپل ملګري په جهنم کې صحیح کړي. دا تصویر الله تعالی په دې آیت کې پیش کړی دی. دې وایي فطلع فرآه فی سواء الجحیم. دې داسې وګوري په هغې کې په هغه کړکۍ کې او چې کله وګوري نو د جهنم په کندو کې په منځ کې د ملګري پروت دي. جهیم د عربی لفظ دی دا د جهم نه وتی دی. جهم ویلی شي چې کله دا شیر نه دی چې کله خپل شکار وویني نو دا شکل دا سترګې داسې خوري شي دا شکل داسې ډرونه شي سړی دې ویریږي او نو دې داسې شکل جوړ کړي او په هغه خپل شکار باندې ورځي. نو دغه رنګ د چې کله وکتو نو د جهنم دا اور داسې غرغنډې وهلې او دا شکل داسې ډېر هیبتناک او په دې جهنمیانو باندې ور حمله شو. دې ته جهیم ویل شي لکه دا جهنم په داسې حمله کوي دا اور په داسې حمله کوي په دې جهنمیانو باندې. نو د چې کله دا وکتل ډېر زیات پریشان شو چې دا خو زما هغه ملګری و چې 24 غنټې به ما سره و او اوس دې دلته پروت دی. نو ډېر زیات پریشان شو. دی وی قال تالله ان کدت لتردین. دی وی چې او داسې چل دی وی بس وی قریب و چې تام زه د جهنم د ځان سره غورځولی وم لکه ملګری خو که نه. نو ملګری او لکه دا چې کله وکتله چې لکه دی خو جهنم ته تللی دی نو که زه ستا په خبرو کې راغلم تا چې ما کوم نصیحتونه په دنیا کې کول او تا نه منله او که ما ستا خبره منلې وي نو بس قریب و چې تام دی کندې ته زه ور غورځولی وم. او تالله راغلی دی دا د والله نه مختلف دی. والله په نارمل حالت کې مونږ والله ډېر وږی والله دا پلان کې کس مې یادېږي والله چې ډېر زیات وږی والله چې زه به نن سفر کوم. دا به عربیانو د 1000 سال نه د زرګو کالونو به هغوی دا والله وي. خو تالله بیا وي چې سړی به ډېر زیات پریشانه شو شوق صدمه به شو چې تالله لکه داسې چلو شو دا زما هغه ملګري په دغه کې پروت دی ډېر زیات په پریشانۍ کې او په صدمه کې چې کله قسم خوري نو هغې دپاره بیا تالله راځي. نه دی وایي چې تالله قال تالله ان کدت لتردین. اردادي ته ویلی شي چې کله یو سړی په پړي تړلی شي بل سره او هغه د غر نه وغورځي دیکه شي نو دې ځان سره دیکه کوي. نو دې چونکې ورسره په پړي باندې تړلی شوی دی قرین او ملګری او یار او دوست او نو چې کله دې جهنم کې سي کې وتی چې قریب ور چې زه دې ځان سره غورځولم او زه بچ شوم. دې بیا مخکې دا خبره کوي ولولا نعمت ربي لكنت من المحضرین. او که چېرې د الله فضل نه وي نو اوس په ما پیشي کول هلته مې تپوسونه به رانه الله تعالی کول او سخت تپوسونه به رانه کول. احدار ویلی شي چې کله ته مخامخ چاته ودرېږي او د خپلو اعمالو حساب ورکې. او قرآن دام ویلي چې کوم جنتیان دي نو د هغوی باره کې وي فسوف یحاسب حسابا یسیرا. د هغوی اسان حساب به وي. هلکه راځي به ته به دا نه وی چې ته نیک سړی او تا حج کړی لکه په پلانکې صفه باندې حج هم دی او په پلانکې دغه باندې مونځ هم دی. نه په لایق به وي چې سمپل چیک به وي سیکورټي چیک به وي سمپل زه ته جنتي حسابا یسیر آسان حساب کتاب وي جنتیانو سره. خو چې چا سره جانچ پړتال وشو چانه چې تپوسونه سوال جواب ته سخت وشو نو نبی علیہ السلام وی من نوقش الحساب یهلک. دې چا سره چې سخت حساب کتاب وشو جانچ پړتال ورسره وشو نو بردا سړی هلاک شو دا جهنم ته لاړ. الله تعالی دې موږ نه دغه سخت حساب نه وساتي. الله تعالی موږ سره آسان حساب کتاب وکړي. نو چې کله دا حساب کتاب دې دغه وایي چې شکر دې چې بچ شو نه دی نه مخکې دی وایي یہ دومره پریشان شو ګوره په جنت کې دی او دومره پریشان شو چې کله دوزخ ولیدو او یو منظر ولیدو چې هغلته هغه خپل ملګري ولیدو او په هغه غرغنډو کې ولیدو. ګوره په جنت کې بیا هم دی خو بیا هم د هغه د خوف سو اندازه تاسو نشئ کولی. او دی بیا وایي افما نحن بمیتین بیا به خو نه مرو بیا به خو مرګي نه راځي الا موتتنا الاولی بس هغه ډومبې مرګ و که نه مونږ به خو عذاب نه راکړی کېږي که نه دا ورته پوښتنه دی کوي وما نحن بمعذبین او بیا به خو عذاب نه راکړی کېږي. نو بیا څه کوي دی په خپله دا وینا کوي ان هذا لهو الفوز العظیم. دا لویه کامیابي ده. یاد دې وي دا خبره په ذهن کې یاد ساتئ چې کله په جنت کې چې کومې مزې چرچي دي هغې ته کامیابي نه وي. حورو کتلو ته کامیابي دی نه وي شرابو ته کامیابي دی نه وي او چې د شاتو نهر دی یینې دې ته کامیابي نه وي. کامیابي دا و چې داسې ملګري نه دی الله وساتلم دې ملګري غو زه تباه کړی وم برباد کړی وم خپل هم جهنم ته لاړو بس تقریبا زه هم ځان سره بوتلم. خدا الله تعالی فضل او رحمت و چې زه بچ شوم. نو د جنت او ګوره کامیابي څه ته ویلی شي فوز العظیم. د جنت د دوزخ د اور نه بچ کېدل دا اصل کې کامیابي نه دی. دا نه وایي چې مطلب دا چې کومې مزې چرچي دي بلکې د اور نه بچ کېدل او دغه ملګري نه بچ کېدل دی و چې دا ان هذا دا ډېره غټه کامیابي ده.
بچ شو دغه نه کنه. نو اوس زه اخري دي کې اوسو خبرې کول غواړم چې قرین په دوه قسمه دي. یو هغه چې مونږ ته ښکاري، یو هغه چې مونږ ته نه ښکاري. چې کوم مونږ ته نه ښکاري پهله د هغې خبرې کوو، هغه د شیطان مونږ ته نه ښکاري. او هر شیطان په مونږ باندې پوره ماسټر کړی دی، پی ایچ ډي را باندې کړی ده چې ما سره چې کوم شیطان دی نو هغه په ما باندې پوهېږي، زما په کمزورو باندې هغه پوهېږي. هغه ته پته لګي چې د فیاض کم ځای کمزوری دی، داسې د فلانکي کس کم ځای کمزور دی چې هلته دې حمله وکړي او بس هغه نه هغه کار ویښ وي او په غلط کار باندې ورواړي او انسان بیا هغه کار هم کړي. نو یو د ده نه به مونږ ځان ساتو. د بالکل په مونږ باندې پی ایچ ډي کړی دی، څنګه چې مخالف ټیم باندې خلک د هغه کمزورۍ وګوري او د هغې نه پس بیا حکمت عملي جوړوي نو حمله ورته اسانه شي، اټیک ورته اسان شي، ځکه چې د هغه دشمن کمزورې اړخونه هغه مطالعه کړي وي. نو شیطان په مونږ باندې مکمل مطالعه کړی، هغه ته پته لګي چې زمونږ کم ځایونه کمزوري دي، نه هغه مونږ باندې هغه حمله کوي. بل قرین هغه دی چې هغه انساني قرین دی، مونږ ته ښکاري. هغه زمونږ ښځم کیدی شي، هغه زمونږ بچیم کیدی شي، زمونږ پلارم کیدی شي، زمونږ یار دوستم کیدی شي، مختلف زمونږ هغه ملګري کیدی شي. نو هغه قرین هم کیدی شي او بدم کیدی شي. چې فرض که هغه ښه دی، نه خو زمونږ دپاره ښه شوه، ډېره ښه خبره ده. ښه دی چې ښه دی مطلب دا دروغ نه وي، غلط کار نه کوي، ایمان یې صحیح دی، د شرک نه ځان ساتي، د کفر نه ځان ساتي، د بدعاتو نه ځان ساتي، نو دا قرین زمونږ دپاره ډېر ښه دی. خو که فرض که زمونږ داسې ملګری چې هغه په غلطو کې ملوث وي، په حرام کار کوي، د شرابو کار کوي، د سود کاروبار کوي، د ظلم کاروبار کوي، د جنگ کاروبار کوي، د دهشتګردۍ کاروبار کوي، غلط طرف ته روان دی، نو د هغه نه هغه له بیا مونږ له پکار دي چونکې مونږ هغه ملګری دی، مونږ پرې خفه کېږو نو ته به ورته دا خبره کې کینې به په مینې سره، په محبت سره، په مشقت سره چې دا فلانکې کار دی غلط دی، ته ملاوټ کې، ته غلط کار کې، غلط کارونو کې ملوث یې، دهشتګردۍ کې ملوث یې، ته قتل کې، ته چې څومره غلط کارونه هغه کوي اب ورته ته بیانې، اب یې پوهیې. او که فرض که هغه پوه شو نو ډېره ښه خبره ده. که پوه نه شو نو بیا به دغه زنځیر، دغه پړی چې ته ورسره تړلی شوي، دغه پړی به بیا کټ کې. ځکه چې الله تعالی مونږ ته مخکې وي چې داسې قرین هم ستا کیدی شي چې دا دنیا دله هم تبه برباده کړي او هغه دنیا دله هم تبه برباده کړي. لکه څنګه چې مونږ ووایو دی ملګري دا یو ملګری دوزخ ته تللی دی او یو ملګری چې کوم دی نو جنت ته تللی دی، او د لږ څه کې ولې ظلم وي تباه کړي برباد کړي ما، نو مونږ به دغه پړی بیا کټ کوو په قینچی باندې، بیا به دغه رشتې ختمو. هغه خلکو سره چې کوم مونږ پې خواري وکړو، ښه خواري پې وکړو او هغه نه مني، هغه خپل کارونو کې ملوث وي، بیا مونږ له پکار چې هغه کسانو نه د غلط صحبت نه بیا مونږه کناره کشي وکړو، مونږ د هغه ځای نه پاسو. نو د خپلو ملګرو چې کله تاسو ملګري جوړوئ په دې کې ډېر احتیاط کوئ چې داسې ملګري وي چې هغه لوفران نه وي. والدینو له پکار دي چې په خپلو بچو باندې نظر ساتي چې هغوی کم ملګري جوړي، څه قسم ملګري جوړي، چا سره ناس پاس دي، په دې باندې محنت پکار دی. که فرض که زما ناسته غلطه وي نو بیا زما دا دنیا به هم خرابه شي او را روان دنیا به مې هم خرابه شي. نو الله تعالی نه دعا ده چې په دې دنیا کې مونږ له ښه قرین راکړي او په هغه دنیا کې هم ښه قرین مونږ له راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.